سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ورون سبق کې مونږه انشاء شروع کړو. نو مونږ د انشاء مبارک یو خبره دا کړو چې د انشاء نه کوم انشاء مراد ده. دغه د انشاء په دوه سيزونو باندې اطلاق کیږي. یو انشاء دې ته ویل کېږي چې نسبت کلامی لاره نسبت خارجي موجود وي، لکه په جمله خبریه کې نسبت کلامی لاره نسبت خارجي موجود وي. یا لکه ما وی زید قائم دا نسبت کلامی دی، زید لپاره مقام ثابت کو نو دا په خارج کې ثابت وي، در لپاره یا بنې کې ثابت سیده پورته وکنه جو کیدا پورته وي. نو انشاء دې ته وي چې داغه د نسبت کلامی لپاره نسبت خارجي نه وي. یو دا شو مې انشاء فعل د متکلم دی، متکلم چې کوم خبره کوي د انشاء وي. نه دې لګې دې مراد د فهم معنی ده. ها بیا دا چې انشاء په دوه قسم دی، انشاء طلبي ده او انشاء غیر طلبي ده. انشاء طلبي چې په دې کې د اوسې طلب کول شي، غیر طلبي لکه افعال مقاربه او افعال رجاء، دا شان دي افعال شروع او افعال مدحوزم. نو دې ته هم دغه ویل کېږي خدل لګي د دینه باس باندې کې ځکه چې په علم المعانی کې دا کم استعماليږي. او بیا انشاء طلبي دې ته ویل کېږي چې دا طلب په وخت کې هغه حاصل نه وي، دا وخت طلب کې هغه حاصل نه وي. بیا دې انشاء طلبي د دې د غیر اقسام دي. یو پای کې تمنی ده، یو پکې استفهام ده، یو پکې امر ده، یو پکې نهي ده، یو پکې ندا ده. نو دلته ټول نه اول تمنی باس کوي چې تمنی څه ته وایي؟ طلب حصول الشيء على سبيل المحبت، یعنی د یو څیز سره محبت ته، یو څیز ته خوښ ته، دا غیر محبت ته وجنه د خوښوالي د وجنه دا غیر حاصلېدو طلب کول دې ته تمنی ویل کېږي. دا تمنی لپاره چې کوم لفظ وذکرل شوی دی هغه لیته ده. لیته دا د یو څیز د دې لپاره چې کله د یو څیز سره محبت نه، نو لیته د تمنی لپاره استعمالي حقيقي تور باندې. د دې علاوه درې الفاظ هل، لو او لعل دا هم د تمنی لپاره ځین راځي. هل دا هو وځ شوی د استفهام لپاره، او چې کله استفهام ولا معنی صحیح نه وي نو ال دغه با هل بیا راځي د تمنی لپاره. لکه ته هل لی من شفیع، کافرانو هل لی من زماره په سو سفارش کوم کېشته، نه ته پته لري چې زماره په سو لګي سفارش کوم کېشته او بیا هم حال استعمالي. نو د استفهام نه د استفهام دې د ویلېږي چې نه پوهه متکلم د پوهه مخاطب نه د یوسف مبارک د پوښت کوي. نه دلته کې دا خو پوهه ده په دې باندې زما څنګه چې ځکه له حل استعمالي. او دویم نمبر لو موږ ویلو پرون سبق کې چې لو تأتيني فتحدثني، چې کله دا لو چې دی کنه دا نسب ورکی په نسب سره تأتي او فتحدث په دې باندې نسب وې. نو دلته کې دا لو چې نه دا بیا شرطي لو اصل کو څه د شرط لپاره ده، او دلته بیا دا تمنی لپاره ځینده استعماليږي، دا شرط لپاره نه استعماليږي. ځکه چې د 15 شپږو سنونو وروسته ان مقدر وي، دلته بګه ته تمنا لپاره ذکر دا وخت نو بیا به وروسته ان مقدر برابر راځي او کنه نه لري نو بیا ان بیا دلته دا منصوب نه راوځي. وسه بل خبر دا کوي چې امام سکاکی رحمت الله علیه فرمایي چې هلا لولا هلا الا لولا لوما، دا سره ټکی چي هلا الا لولا لوما، یعنی هل او لو دا چې کله د لا او د ما سره یو ځای شي نو دا هم دغه د پر راځي، د تمنی د پر راځي. پوه شو دې باندې هلا لولا لولا لوما اصل کې خدا حروف لکه دا سلور حروف هلا لولا لولا لوما دا چې کله په ماضی باندې داخل شي نو تندیم د پر راځي. د تندیم مالکی ستومانه کېدل، خپې معنی کېدل. او هلا لولا لوما د چې کله په مضارع باندې استعمال شي نو بیا د تحزیز د پاره راځي. د تحزیز د پاره تحزیز ویلېږي مخاطب لره په یو کار باندې راپورته کول. پوه شو دې معنی؟ نو دا هلا لولا لوما دا چې کنه نو بدی کې چونکه دغه تمنی والا معنا متضمن ده نو دې وجنه دا هلا لولا لوما دا چې دې کوم تمنی والا معنا د تمنی لپاره د استعمال دي شي. لکه پوه شو باندې ورګورې مثالونه. قال سکاکی رحمت الله علیه فرمای کأن دا کأن ذکر کولای چې ورسو دوی دا خبره یقینا نه دا په هر دغه چې دا حروف تعزیز تنظیم راشي نو په هر دغه د تمنی والا معنا نه ورکوي. نو دا کوي کأن گویا چې حروف تنظیم او تعزیز، حروف تنظیم څه دی ویلېږي چې راي په دې سره مخاطب لره یو خبره باندې پیمانه کوي، او تعزیز چې ودی په دې سره مخاطب لره په خبره باندې راپورته کوي را په عربي.
وهي او دا حروف تندیم او تحزیز هلا الله هلا او الله هلا کې وې دا هل دا استفهام دی ولا بګی زائد دی او په الله کې دا ها خلاف القياس په حمزه سره بدل شوی دا او لولا لوما ماخوذه منهما دا ماخوذ کړل شوی دي د دوانو نه د حل او د لونه واذا ماخوذه منها ترکیب سره نو ترکیب سره خبرو کا ان دا ترکیب کی خبر واقع کی دا کان نه پاره مطلب دا ای کا انها ماخوذه من هل ولو یعنی دا کا ان دا هل لولا لوما لوما دا ماخوذ کړل شوی دي د هل او د لونه اللتين هغه هل او لو لتمني چې تمنی لپاره دي حال کونی ما بداسي حال کې چې د ادوانه د هل او لو مرکبتين ما على ولا المزيدتين چې د ما او لا زائد سره مرکب دي ولی لتزمنهما معنى التمني ځکه چې دا ادوانه متضمن دي معنی التمني لرا ځکه چې دا ادوانه متضمن دي معنی ويا تضمن ټکه څه ته وینو لتزمنهما فعله لقول مرکبتين دا خو په ترکیب کې علت واقع کیږي د مرکبتين لپاره تضمین څه ته وایي او تضمین جعل الشيء في ضمن الشيء في ضمن الشيء یو شی د بل شي په ضمن کې ګرځول لکه زمنت الكتاب كذا بابن بابن اذا جعلته متضمنا لتلك الابواب وکړه چې تا یو کتاب چې لیکنه دا په بابونو باندې دا مشتمل کې نو ته چې زمنت الكتاب بابن بابن چې ما دا کتاب مشتمل کو په کتابونو باندې په بابونو باندې یعنی ان الغرض والمطلوب من هذا التركيب یعنی غرض او مطلوب د دې ترکیب نه التزام دی وجعل هل ولو متضمنتين معنى التمني چې دا دوه حروف تندیم او تحذير دا دوه تمنی لپاره ذکر دي چې بری کې تمنی والا معنی متضمنه ده شامل ده پکې ليتولد منه في الماضي تندیم چې د پاره چې پیدا شي د دینه په ماضی کې پیمانتیا او په مضارع کې د دینه پیدا شي تحذير ليتولد ترکیب کړه د علت لتضمینهما لپاره مطلب سره یعنی ان الغرض من تضمینهما چې غرض د تضمین نه معنی تمنی معنی ورکول د تمنی ليس افاده تمنی بل ايتولد منه بلکې شو متولد کیږي د دینه د معنی تمنی نه المتضمنتين هما اياه چې ځوان متضمن دی غیرا فی الماضی تقدیم په ماضی کې تقدیم لکه هل اکرمت زیدن و ذری معنی دا ده هل اکرمت زیدن تا ولید د مدد ونکو نو دا متضمن دی معنی تر شو مغسته شي هل اکرمت زیدن چې تا کاش ته د زید مدد کړو کاش ته د زید مدد کړو نو دا کاش په کې دا وې نو دا څه معنی ده تمنی معنی ده او هل لا تقوم معنا ته ولل نو ودرېږي معنا کاش ته ولاړ کاش ته ولاړ نو دا تمنی والا معنا متضمن ده لکه پوښ په دې باندې لکه زین بیکار کوي في الماضي تنمي لكاتوي انه هل اكرمت زيدا ولو ما اكرمته على ما كتب لا اكرمته معنى بدا ليتك اكرمته کاش دا اکرام کړه دا قصدا الى جاله نادما على ترك الاكرام چې دلته استا قصره چې دا په ترک اکرام باندې دا سره پیمانه کول کوي پوه شو به معنی چې دا اکرام کړه نو خبره وفي المضارع ومضارع کې دا راځي اته تخصیص لپاره هغه ته هل لا تقومو ایت ولې نه ودرېږي مطلب کا شته ولاړ نو دا بخیر ولو ما تقوم او ولو ما دا کلمه تقوم على معنا سره ليتك تقوم قصدا چې قصدا الى حث على القيام چې ليتك تقوم کا شته ولاړ د قص کوي په دې قیام باندې راپورته کول لپاره لکه پوښتنه به معنی والمذكور في الكتاب ليس عباره السكاكي لكنه حاصل كلامي په دې کتاب کې چې کومه خبره ذکر شوې ده نو بیانې دا کلام د سکاکی نه لري بلکې دا کلام د سکاکی حاصل نه لکه پوښوي وګوره ماته څه خلاصه دې د شو کنه د غزن دې پوره چې هل الله لولا لوما دا خو دی حروف تهذیب او حروف تندیم خدا حروف تهذیب او تندیم دا هم د تمنی لپاره استعماليږي ځکه چې دا متضمن دي معنی د تمنی لره پوښوي لګتا الله اکرم ته زید معنی دا چې تا ولې د زید اکرام نکو مطلب کا چې تا زید اکرام کړي نو دا بری هل اکرم ته زید تا ولې د زید اکرام نکو نو دا متضمن دي معنی لره چې کاش تا اکرام کړي نو خبر او هل تقومو ته ولې نو ودرېږي نو معنا کاش ته ولاړ نو دې په راپورته کول باندې را باندې را پارایي وې دلته کولی تضمینهما ټکه په عام کتابونو کې ده وې په بعض کتابونو کې لتضمنهما لیکل لري
دا مخکې راغلی مرکبتین مع ما ولا المزیدتین لتضمینهما لتضمنهما نو لتضمینها ټکی دی دا صحیح دی وای په بعضو کتابونو کې دا لتضمنهما لیکل لکه زما په دې کتاب کې اوس دا لتضمنهما لیکل دی نو کدا ته والمذکور وقول لتضمینهما ولتضمینهما چې دا مصدر دی او مضاف دی الى المفعول الاول او معنی تمنی لري مفعول ثانی دی ترکیب بیا رسته لتضمینهما معنی التمنی نو للتضمین مصدر ده مضاف ده او هما ده مفعول اول لپاره او معنی التمنی ده ولا څه ده مفعول ثانی ده او وقد وقع في بعض النسخ او بعض النسخ کې لتضمنهما راغله على لفظ تفاعل باب تفاعلنا وهو لا يوافق معنى كلام المفتاح واذا كلام المفتاح سره دا بیا معنی موافق نه راځي دي وانما ذكر هذا بلفظ كأن لعدم القطع بذلك ايدي كأن وسرده لیکل په لاول کې كأن حروف التنديب والتهذيب ویل دو دا كأن وسرده لګول چې دا خبره یقیني نه ده پوښتنه به نه باندې دا خبره یقیني نه وقد يتمنى بلعل او کلا دا تمنا کولېږي په لعل سره یعنی لعل اصل کې وځ شوی دی د ترجید لپاره لعلك اصل کو څه شی د سره بارا او کله د لعل په ذریعہ سره چې کله یو کار غیر ممکن وي او الته کې لعل استعمال شي نو وای استعمال شوی لعل لري خو معنا پکې سره د ترجی ده د لیتره پوښوي وقد يتمنى بلعل کله يتمنى کولږي بل لعل سره فيعطى له حكم ليدا او ورک کولږي بل د حکم د لیدا وينزل في جوابه المضارع او د صبر کولږي په جواب د مضارع قال ازمر ان لګي لعلي احج فازورك لعلي کاش ما حج وکړاله او استاد زیارت مو کړاله اوس په دې معنی نه کومه لعلي شاید چې حج وکمنو د بستا نه لعلي احج کاش ما حج وکړاله نو استاد زیارت به کړاوه لبعد المرجو عن الحصول دا باغ کې لګيږي چې کله لري وي حاصلېدل لري وي امید ساتل لري حاصلېدو باندې هغه پوښتنه به نه باندې لبوسه بهذا يشمل المحالات دليل وجه مشابه بدان محالات وممكنات سره التي لا طماعيه في وقوعها چې داغه په واقع کېدو کې ستمنه یعنی لعل دا اصل کې وځ شوی د ترجی لپاره دی دا ممکن چیز باندې خو چې کړه دا لعل بغیر ممکن چیز باندې داخل شي نو دا لعل او په مان دلې ته باندې یعنی د تمنی لپاره باندې ترجی لپاره باندې لکه پوښوي ومنها الاستفهام او د دې انواع طلبینا د انشاء طلبینا تمنی خلاص شولا نو په تمنی کې موږ څه خبره وکړه لکه یو د تمنی تعریف موږ وکړو او یو د تمنی لپاره کم الفاظ وځ شوی دي یو لفظ حقيقي وځ شوی دی چې څه سره لیتا او هل او لو او لعل دا درې ته نه استعمالېږي او هل لولا لوما دا هم د امام سکاکی رحمت الله علیه په نسبت باندې اصل کې خدا حروف تهذیب او تنظیم دي خدا هم درې متضمن دي معنی تمنی لره خدا هم په تمنی کې استعمالي شي هغه پوښوي ومنها الاستفهام د دین یو استفهام دی منها هاذ من چتر راځي انواع طلب ته استفهام څه دی طلب حصول شيء في ذهن حاصلېدل له اوسیز دا صورت د تصویر په ذهن کې پوښوي به نه معنی یعنی د اوسیز هغه صورت په ذهن کې حاصل لګته لګه زید ولاړ نو ستا په ذهن کې دا زید چې دا راغی و درېدل ستا په ذهن کې راغل فإن كانت وقوع النسبة بين أمرين أو لا وقوع فوصول والتصديق وإلا فهو التصور و دا جدي کنه دا استفهام دا د تصور د لپاره هم راځي او د تصدیق د لپاره هم راځي کچرته د مسند الیه لپاره نسبت ثابت دل یعنی دا نسبت په مسند الیه باندې مسند باندې دا واقع کېدل یا دا مسند د مسند الیه منفي کېدل دا بکیوي نو دا به تصدیق وي او کنه وي بګي جدا به تصور وي لکه زه مې هل زید قائم اي د زید د لپاره قیام ثابت ده جدا تصدیق ده په جواب به تصدیق راځي بیا به نعم زید قائم او یا به تصور چې په دې کې پکې وقوع نسبت یا نسبت لا نسبت پکې نه دا زه مې ته پرون مدرسې ته تلوي ته یا زدا وایم چې الګه پرې ستا په لاس کې موبایل دی او کستا په لاس کې ټارچ دی او ته ټارچ دا تصور دی پوه شو مې معنی والالفاظ الموضوعه له او الفاظ موضوعه دي لپاره یعنی هغه الفاظ د استفهام لپاره ذکر شوی دي هغه دي الحمزه یعنی حمزه استفهامیه هل او ما من ايون كم كيف اين ان متى وايانا
اوس دلته کې بس چل کوي دا وایي چې لکه حمزه سره پار راځي کله راځي حل کله راځي ما او من سره پار راځي ایون کله راځي کم بد کله راځي کیف اين ونا متى ايانا دا به کله راځي نو بریګ لاله ولنه وای الاستفهام بالحمزه دا حمزه په ذریعہ سره استفهام یعنی حمزه په کوم ځای کې استعمالول شو نو فعل حمزه لطلب التصديق حمزه د طلب تصدیق د بار تصدیق دا کنه چې دوه سيزونو په میس کې نسبت تام وي د دوه سيزونو په میس کې نسبت څه وي تام وي د تصدیق وای ا تصور چې د دوه سيزونو په میس کې نسبت تام نه وي نو حمزه چې کنه حمزه د طلب تصدیق د بار هم راځي او د طلب تصور د بار هم راځي حمزه طلب تصدیق لپاره هم راځي او طلب تصور لپاره هم راځي طلب تصدیق ای انقیاد ذهن یعنی موجودیت الذهن واذعانه او یقین ساده لغی بوقوع نسبه تامه بین شیئين چې دوه سيزونو په منځ کې نسبت تام واقع ده کا قولک اقام زید فی الجمله الفعلیه اقام زید معنا مال نه راځي آیا زید ولړ نه وسه آیا زید ته د ودریدو نه نسبت تام ده کنه نه پوره شوی نه کنه شوی نه ورته کنه یا تپوس کوي جواب نه ور کوي آیا زید قائم دا سره په مثال له جمله اسمیه لپاره او لطلب التصور د طلب تصور د بارم راځي طلب تصور څه دی وای ادراک او غیر نسبته کا قولک فی طلب تصور المستند الیه ها بیا چې دغه لپاره کړه د تصدیق لپاره وي نو په جواب کې به جمله راځي او کله تصور لپاره نو په جواب کې به یو لفظ راځي وس دا کړه چې کم سیس د حمزه استفهام سره نږدې وو مدای مبارک به تاسو کولګي کله مسند خواته وو د حمزه استفهام د څه خواته وو د مسند خواته وو د مسند مبارک به تاسو کوي هغه د مسند له خواته وو بیا به څه مبارک تاسو کوي لکه ګوره مثال نو کوي کا قولک فی طلب تصور المسند له ادبتم فی الاناء ام عسل الکه بلوغ کې شیره پرته او که بلوغ کې غبین ده نو دلته نام سے استفهام مبارک خواته شي چره مسند کا مسند له مسند ده کنه مسند له ده کنه نو د مسند له مبارک ته پوښ کوي چې الکه ما ته پته ده بلوغ کو خود سره وړي دي او غبین دی پکې راوړل او کله د انګورو شیره دی پکې راوړي دا پوه شو به باندې نو دې په جواب کې سوې یا وای چې دیب سنو یا وای چې سو عسل پوه شو دیب سن څه ته وای نامور شي دا عالما بحصول شيء في الاناء وإذا عالم دی چې په دوه سيزونو کې یو څه حاصل دی طالبا لتعین خدای طلب کوي رسنه پاره وفي طلب تصور المسند او طلب تصور د مسند کې بداوي افي الخابيه د دبسو ام في الزق چې الکا ستا غوړي چې تا کوم راوړي شیره چې کوم راوړي دا نو هغه شیره دی په دای کې پراته ده په مټکه کې دا په ټوکرې کې دا په مشکو کې دا په مشک کې دا پوه شو نو دلته کې دا ته پته ده چې دا د مسلمان په باره کې ورته پته ده چې د انګورو شیره راوړي دا خو چې پسه کې دا نو د مسند په باره کې دا تاسو کوي نو ګوره د حمزه استفهام خاطر لګ مسند راغلی افیل قافیه دي د سوکستا پر مټکه کې په منګي کې دی دا شیره راوړي دا غنا په ټوکرې کې راوړي دا عالما چې دا عالم دی بكون الدبس في واحد چې دا شیره په یو کې موجود د من الخابیه دي او ځکه په ټوکرې کې یا په مټکه کې طالبا لتعین ذلك ولهذا الذي ودنا یعنی دا حمزه چې دغه د طلب تصور لپاره راځي نو دا مثال دا زید قام ویل سیری لم يقبح نو قبیح لري په طلب تصور الفاعل په طلب د تصور د فاعل کې چې زید قام ای زید ولاړ یعنی دا په دې چې ولاړ دی خدای چې زید دی کا امر دی کا بکر دی زید قام كما قبوحه لك هل زید قام ویل چې د قبیح دي رستو براشي چې هل چې د استف د طلب تصدیق لپاره راځي د طلب تصور لپاره نه راځي ولم يقبح في طلب تصور المفعول او قبیح نه دي دا په طلب د تصور د مفعول کې امرا عرفت ویل چې د سیری ګوره دا زید قام ویلم سیری او امرا عرفت ویلم سیری وزید قام لکه عام طور باندې دا فاعل چې دا مخ کې وي دا مبتدا دا مخ کې دا صحیح ده او فاعل مخ کې راتلی شي او کله کله دا مفعول چې دا هم مخ کې راتلی شي نو مفعول چې دا مخ کې کړل نو دا د اهتمام د لپاره هم راځي د برکت لپاره هم راځي مخ کې ویلي چې مفعول په کم ځای کې مقدم کول شي نو دلته چې دا عمرن تا وې نو مطلب دا چې دا خدای دغه په بارک ورته پدې چې دې پیژني خصوص پیژني امر پیژني کا بکر پیژني كما قبوها لکه دا قبیح دي هل عمرا عرفت ویل قبیح دي ځکه حمزه د دوه د پاره د استعمالي وذلك لان التقديم يستدعي لکه دا مخواله چې کنه لکه په دې لولي سوال کې تاسو زید مخ کو اقام زیدون په ځای زید قام وي او بلکې عرفت عمرا په ځای عمرا عرفت وي نو یو مرفوع منصوب دا تقاضا کوي استری تقاضا کوي حصول التصديق بنفس الفعل چې دې مخاطب ته
د نفس فعل هغه تصدیق ورته حاصل دی نفس فعل باندې پوه دی فيكون هل وی بلا هل لطلب حصول الحاصل نو کتل لګي حل لاوړي نو دا به طلب د حصول حاصل لږه دا محل ہے ما ته وګورئ دا حل چې نه کنه حل دا ورس راشي چې الله په بل ټاپک کې چې حل دا راځي طلب تصدیق د پاره چې د مسند د پاره د مستمل د پاره د مسند ثابت او ثابت نه حاصلېدل ورته شي دي کني شي نو دا حاصلېدل چې کله تا دا مخ کو نو تا دا پته ولګی دا چې مخاطب ته دا پته لچې دي دا مسند د مستمل لپاره حاصل شوی دی نو کدی لپاره ته بیا هم حل لاوړي نو دا بیا قبیح دی پوه شو به باندې تحصیل د حاصل راځي زګه دا قبیح دی او حمزه چونکی د دوانو د پر راځي چې د تصور د پاره راځي او د تصدیق د پاره راځي نو حمزه قبیح نه ده لکه پوه شوي بخلاف الهمزه دي فانها تكون لطلب التصور زګه دا راځي طلب د تصور د پاره وتعين الفاعل او المفعول او تعين فاعل او مفعول د پاره هم زرات لشي وهذا ظاهر في امرا عرفته لا في ازين قامه امرا عرفته کې دا مثال ظاهر دی زګه چې په دې کې دا مفعول چې مخکې شوی دی نو دا پته ده د مخکې نه چې لګي نسبت حاصل دی او په ازين قامه کې نه دی زګه چې فاعل خو اسم مخکې کې شي په دې باندې فليتامل وسوچ وکړه والمسؤول عنها وعنه بها وما يليها كالفعل او ما دا خبره کومه مسؤول عنه بس شي مسؤول عنه د سبب باره کې چې تاسو کولېږي نو کم چې دا حمزه استفهام خو دی لای په باره کې به تاسو کولېږي لکه د فعل په باره کې تاسو کوي چې فعل به خاطر راوړي د فاعل په باره کې تاسو کوي چې فاعل به خاطر راوړي د مفعول په باره کې تاسو کوي چې مفعول به راوړي والمسؤول عنها بها او هغه چې هغه په باره کې تاسو کولېږي په حمزه سره وما يليها داغه چې کوم د فعل قادر مسؤوله د حمزه قاطع کل فعل لك فعل افي ضربت زيدا نو دلته په دې چې یو کس والا شوی دی زید چې نه د زید سره خو چل شوی دی او آیا وحال وسره شوی دی کا ټکول وسره شوی دی کا خوراک په خورل شوی دی کس چل شوی دی اذا كان الشك في نفس الفعل کله چې د تشک په نفس الفعل کې یعنی الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زید چې ضرب صادر شوی د مخاطب نه او په زید باندې واقع شوی دی ولکه دا پته نشته چې وحل دي کسي شی دی وعرضت بالاستفهام او د اراده به استفهام سره ان تعلم موجوده و چې لري هغه وجود ته د معلوم شي فيكون لطلب التصديق ويحتمل او دا احتمال لري ان يكون لطلب التصور المستدل چې تصور د مستد بګوشي بان تعلم چې دا پته ولګي چې ان قد انه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد چې دا فعل د زید سره مخاطب سره د لري تعلق شته لكن لا تعرف ولكن دا نه پیژنې چې انه ضرب او اکرام چې دا ضرب دی او اکرام دی خو شو به معنی والفاعل او فاعل کی تا تشک ویل فاعل په باره کې تاسو کې غیر پر مثال لکه انت ضربت زیدا اذا كان الشك في ضارب کله چې دا تشک په ضارب کې چې لازم غواله شوی له خود تا ولا نه قبل چا ولا نه چا سچل شوی له والمفعول او مفعول في ازيدا ضربت کله چې دا شک په مضروب کې چې یو کس والا شوی له زید د امر د قبل کوي وکذا قياس سائر المتعلقات ادا نه ټول متعلقات په دې باندې قياس کوه نو څه خبره شو چې حمزه استفهام په دې سره د تصور په باره کې هم تاسو کولېږي او د تصدیق په باره کې هم تاسو کولېږي مسؤلانه په کې سي کوم چې دې خاطر راغلي واښوي